دا زمونږ سره زما زوی معاذ دی دا به انشاءالله اوس تاسو ته یو څو خبرې وکړي. وایه معاذه وایه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على أني قد حصلت الإجازة من الشيخ المحدث العلامة إبراهيم بن بشير الحسينوي حفظه الله تعالى. ما شاء الله بارك الله فيك. عبد الله بن مبارك رحمه الله فرمای الاسناد عندي من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند زموږ په نسبت باندې دین دی، که سند نه وي خلکو به دین کې ډېرې خبرې د دین په نوم رانه نه ایستلې. نن زموږ ډېر محترم مسلمانان د سلفو هر یو کارکردګي مني خو سند یې نه مني، اجازه نه مني. دا ورته تاسې یو معمولي کاري. زما عزتمندو سلفو کې د دې ډېر غټ اهمیت و. امام احمد بن حنبل رحمه الله امام اهل السنه هغه فرمای طلب علو الاسناد من الدين عالی سند طلب کول دا دین دی. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. محترم و عزتمندو سند زمن په دین کې یو غټ اهمیت لري، ځکه دا خصیصه د دې امت ده. په دې وجه باندې سفیان ثوری رحمه الله به فرمایلی الاسناد سلاح المؤمن اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. سلاح د مؤمن سند ده، او کله چې د یو سړي سره سلاح نه په څه باندې به ته جنګ کې دشمن سره. په دې وجه باندې عبد الله ابن مبارک رحمه الله فرمای الاسناد عندي من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند زموږ په نسبت باندې دین دی، که سند نه وي خلکو به دین کې ډېرې خبرې د دین په نوم رانه نه ایستلې. نن زموږ ډېر محترم مسلمانان د سلفو هر یو کارکردګي مني خو سند یې نه مني، اجازه نه مني. دا ورته تاسې یو معمولي کاري. زما عزتمندو سلفو کې د دې ډېر غټ اهمیت و. امام احمد بن حنبل رحمه الله امام اهل السنه هغه فرمای طلب علو الاسناد من الدين عالی سند طلب کول دا دین دی. د مرګ په وخت کې یحیی بن معین د دې ارمان کوي بیت خالد و اسناد عال. ځان لکور یو خالی سند. کله د معصوم سماع د استاد نه صحیح کیږي. دا زمونږ مخه ته صحیح البخاری پروت دی، باب نمبر دی په صحیح البخاری کې نور لسم باب دی کتاب الایمان کې حدیث نمبر 82 کې سند سره حدیث راوړي امام بخاری رحمه الله.